نن زمانه کې واده آسان دی خو غم سر ته رسول ګران دي. ځکه 3 ورځې پورې میلمانه به راځي ته به له خوراکونه ورکوې او لاس اوچت کوي چې دعا به وکړو. دا ډېر ګران کار دی. لہذا پکار دا دی عوامو له چې هغه خبرې باندې عمل وکړي چې هغې کې هغوی ته دیني فایده هم وي او دنیاوي فایده هم وي. زما وروڼو دین اسلام نوم دی د قرآن و سنت منل. یو سړی ځان ته مسلمان وایي نو مسلمان هغه دی چې هغه قرآن و سنت مني، قرآن و سنت فالو کوي. موږ دپاره پکار دي چې په خپل هره معامله کې که هغه غم وي که هغه ښادي وي په هغې کې د سنت اهتمام وکړو. زمونږ غمونه هغه هم د سنت خلاف دي، زمونږ ودونه هغه هم د سنت خلاف دي. بعض دفعه په غمونو کې موږ داسې کارونه کوو چې زمونږ خیال دا وي چېرته دا اعمال سبب د نجات دي، حال دا د هغه اعمال کله کله سبب د عذاب ګرځي. په هغې کې یو موقع هغه د تعزیت ته چې کله یو ځای کې یو علاقه کې یو کلي کې زمونږ په اقربا او رشته دارانو کې څوک وفات شي نو په دې کې د ډېرو منکراتو ارتکاب کیږي، ډېر داسې کارونه کیږي چې په هغې باندې الله تعالی خفه کیږي. په هغه کارونو کې یو کار هغه دا دی چې زمونږ تعزیت د سنت د طریقې مکمل طور باندې خلاف دی. په تعزیت کې چې کومه مسنون طریقه ده هغه موږ نه اپناوو. تعزیت څه ته ویلی شي؟ تسلی ته ویلی شي. تر 3 ورځو دپاره تر 3 ورځو پورې بهر خلکو دپاره اجازت دی چې 3 ورځو پورې لاړ شي او د هغه مړي چې کم اقربه او رشته داران دي د هغوی وړاندې د تسلی یو څو الفاظ ذکر کړي، دې ته ویلی شي تعزیت. اور هغه الفاظ په حدیثو کې ذکر دي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. یعنی دا الفاظ وی اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك. الله تعالی تاسو له اجر راکړي، الله دې تاسو له تسلی راکړي، الله تعالی دې تاسو د مړي مغفرت وکړي. اور حدیث پاک کی راځي چا چې د یو سړي دپاره د تسلی یو څو الفاظ ذکر کړو نو الله به دته په ورځ د قیامت باندې یو ښایسته لباس واغوندي. نو تعزیت پکار دی کله چې هم یو مسلمان وفات شي نو هلته تلل اور هغوی ته د تسلی یو څو الفاظ ذکر کول دا مسنون دي. لیکن زمونږ تعزیتونه څنګه وي؟ کله چې یو کس مړ شي نو بیا مونږ یو اجتماع په شکل لپاره اور د یو ګروپ د جمع کولو دپاره موږ یو ځای مختص کو، دیرې مختص کو. نن زمانه کې خو جوماتونو کې تعزیتونه کیږي، هغه ځای مختص کو اور هلته کینو اور هلته هغه کسان ناسي چې هغوی اول ورځ باندې حاضر شوي وي 3 ورځو د پورې هغوی خپل ناسته په ځان باندې لازم ګڼي او بهر نه خلک راځي اور چې کله څوک راشي لاس اوچت کوي چې دعا به وکړو. بیا چې هغه خلکو ته ځان ظاهر کړي چې زه م راغلم ستا غم دپاره، بیا بل راشي لاس اوچت کوي چې دعا به وکړو. دا طریقه چې ده په شریعت کې د دې طریقې هېڅ ثبوت نشته. دې کې یو منکر نه دی، منکرات دي، د منکراتو مجموعه ده او د بدعاتو مجموعه ده. یو دا کومه اجتماع چې کېږي دا خلک چې جمع کېږي باقاعده د دې په شریعت کې بالکل ثبوت نشته. بالکل چې باقاعده ته خلک جمع کوي دپاره د دې چې خلک 3 ورځې پورې به ناسي اور که چېرته اول ورځ باندې یو سړي تعزیت وکړو اور لاړ خلک ته بیا خفه کېږي چې 3 ورځې پورې دی ما سره کېنه ناست. دا نه دي په کار. مونږ که تعزیت د مړي کو دپاره د دې چې دی د مړي واله ته تسلی میلاو شي اور الله تعالی د هغه میت مغفرت وکړي، د دې دپاره خو نه کوو چې هغوی ته عذاب او سزا میلاو شي. نو اوله خو
منکر دا ختم الپکار دی پاتې تعزیت کې. دا کوم اجتماع چې کېږي، دا کوم خلک چې جمع کېږي او خلک په ځان باندې ناسته لازم ګڼي، دا ختم الپکار دي. بس مړی وشو، د هغه مړي چې کوم قریبي رشته دار دی هغه له پکار دی چې په یو ځای کې کښېني، چې خلکو ته پته وي چې د دې مړي رشته دار فلاني ځای کې ناست دی او خواله چې دی راځي. او د تعزیت یو څو الفاظ دي ذکر کوي: اعظم الله اجرک و احسن عزاک و غفر لمیتک. بس وشو دغه تعزیت دی. نن زمانه کې غم چې دی دا د واده نه ګران دی. غم دا د واده نه ګران دی. ولې؟ غمونو کې لوی لوی پروګرامونه وي، ډوډۍ پخېږي، غمونو کې دیګماران راویستلی کېږي، روجو چاولې تقسیمېږي، نو دا به د چا پلار سرته ورسوي؟ که په سنت طریقې باندې د خلکو عمل وکړو نو غم آسان دی. بس کس به راځي، یو څو الفاظ تسلی به ذکر کړي او ځي به. دا نه چې 3 ورځو پورې به یو لوی اجتماع منعقد وي، ټول رشته داران به راځي او ناست پئ لاس اوچت کوي چې دعا به وکړو، لاس اوچت پئ چې دعا به وکړو. دا شیزونه به کوي، د بدعاتو ارتکاب به کوي او د سړي دین او دنیا خرابوي. چې شی خرابوي؟ په غلط طریقې سره تعزیت کول. نو د تعزیت کې دا طریقه چې کومه کېږي، د اجتماع خلک جمع کېږي، دا هم ناجایز ده. او بیا پکې دا کم خیراتونه چې کېږي دا هم ناجایز دي. دریم اهم اور بنیادی سیس په تعزیت کې هغه د لاس اوچتول دي. دا یو رسم و رواج جوړ شوی دی، لاس اوچت کې چې دعا وکړو. دا دې دپاره وایي چې دې میت چې کوم رشته دار دی دته پته ولګي چې زم دعا له راغلی یم. دې حقیقت کې دعا نه کوي، بلکې دې حقیقت کې ځان ښیي چې زه ستا غم له راغلی یم، سبا به ته زما غم له راشي. دعا نه کوي. ډېر خلک دا تعویل کوي، مړه وایي یو تعزیت دی، بل دعا یې، اور تعزیت کې لاس اوچتول نشته، دعا د ادابونه لاس اوچتول دي. دا خبره موږ منو، د دعا د ادابونه رفع الیدین دي، لیکن دلته دې دعا نه کوي، دلته دې ځان ښیي چې زه هم راغلی ما ستا تعزیت دپاره، ستا مړي دپاره، سبا به ته هم زما تعزیت دپاره، زما مړي دپاره راسي. نو دا طریقه په سلفو کې اور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه وه. دا یو مخترع، یو بدعي عمل دی. دا اجتماع بدعي عمل دی، اور بیا په دې کې لاس اوچتول د تعزیت دپاره دا ناجایز دي. تعزیت یو څو الفاظ د تسلی دي: اعظم الله اجرک و احسن عزاءک وغفر لمیتک ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. بس دقه الفاظ دي. که په عربي کې دل راځي نو ډېره ښه ده، که په عربي کې دل نه راځي په پښتو کې ورته وایي چې الله تعالی دې تاسو د داسې غمونو نه بې راتلونکي وخت کې بچو ساتي، او الله تعالی دې تاسو له صبر جمیل راکړي. داسې الفاظ ورته ذکر کړه په پښتو کې یا په اردو کې. بس دغه تعزیت دی. په دې کې لاس اوچتول شروع کې ما وي دا نشته دی. بعض خلک د ډېرو روایاتو نه استدلال کوي. وګوره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعزیت په موقع باندې لاس اوچت کړ دی. نو کوم روایاتونه چې دا خلک استدلال کوي دا په خپل مدعا باندې صریح نه دي. چې کله په خپل مدعا باندې صریح نشو ته استدلال څنګه کوي؟ ډېر روایات دي. یو روایت دا ده چې کله حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ شهید شو د جنگي موته په موقع باندې، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غمګین و. 3 ورځو پورې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې د هغوی کور ته نه وتلی. دلته خو یو خبره دا ثابته شوه، دا خلک چې په ځان باندې لازم ګڼي 3 ورځو پورې به دا رشته دار دغه د میت اقرباو سره رشته دارانو سره کینی، دا خبره هم صحیح نه ده. 3 ورځو نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی کور ته لاړ، د هغوی بچي راغوښته، واړه واړو چوزو کې طرح د وړو بچو غونده کې واړه واړه ماشومان وو. هغوی په سر یې لاس راکاږو او بیا حکم فرمایل چې حجام دې راشي د دې سر دې اخري. اور حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنہ هغې د لاس نه ونیو، د هغه دپاره دعا وکړه چې الله تعالی صبر راکړي، الله تعالی استقامت راکړي. د دې حدیث د بعض خلک استدلال کی چې وګوره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعزیت په موقع باندې لاس اوچت کړلی. نو دا روایت په خپل مدعا باندې صریح نه دی. دلته دا ذکر دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د لاس نه ونیوه او د هغه دپاره یې دعا کړله.
د حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنہ لپاره ته دعا کړه چې الله تعالی استقامت راکړي او د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ الله تعالی مغفرت نصیب کړي. درې ورځې بعد تل نبی کریم صلی الله علیه وسلم. لہذا د دې عام روایت د استدلال په یو خاص مسئله باندې دا استدلال صحیح نه دی. دویم روایت دا خلق پیش کوي، هغه روایت دا دی چې د غزوه ارتاس په موقع باندې حضرت ابو عامر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لپاره دعا فرمایله. دلته دا روایت په خپل مدعا باندې صریح نه دی، ځکه حضرت ابو عامر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېده نو هغه خپل وراره ته ویلو چې کله ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته لاړې، ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل نو اول به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سلام وایي او به ورته دا وایي چې د ابو عامر رضی الله تعالی عنہ د لپاره دعای مغفرت وکړه. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وی او دای ورته فرمایل چې زما تر دا وصیت کړو چې زما د لپاره دعا وکړه. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه د لپاره دعا وکړه او وی فرمایل الله تعالی دې دا مغفرت نصیب کړي. نو دلته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعزیت په موقع دعا نه کړل، بلکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په وصیت باندې عمل کړل چې کس ورته وصیت کړي چې زما لپاره به دعا وکړي. لہذا د دې روایت نه استدلال کول په دې باندې چې په تعزیت کې لاس اوچتول شته ده نو دا استدلال صحیح نه دی. نو حاصل د جواب دا دی چې تعزیت یو څو الفاظ د تسلی دي، پای کې دا کوم اجتماع چې منعقد کیږي دارنګې به پکې بار بار لاسونه اوچتول کیږي، دا طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وه، دا طریقه د سلف نه وه. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لودھیانوی رحم الله هغه د دې په باره کې په خپل فتاوا احسن الفتاوا کې مستقل رساله لیکله چې په تعزیت کې لاس اوچتول نشته، په تعزیت کې دا اجتماعګانې چې کوم منعقد کیږي دا نشته دی. نو علماء له پکار دي چې په دې باندې باقاعده بحثونه وکړي، بیانونه وکړي، عوام پوه کړي چې عوامو تاسو خپل دیني اعتبار سره نقصان کوئ، دنیوي اعتبار سره نقصان کوئ، د مال نه خلاصېږي، د دین نه خلاصېږي. که شروع کې ما ووي نن زمانه کې واده اسان دی خو غم سر ته رسول ګران دي، ځکه 3 ورځې پورې میلمانه به راځي ته به له خوراکونه ورکوي او لاس اوچت کوي چې دعا به وکړو، دا ډېر ګران کار دی. لہذا پکار دا دی عوامو له چې هغه خبرې باندې عمل وکړي چې هغې کې هغوی ته دیني فایده هم وي او دنیوي فایده هم وي. نو علماو ته زما اپیل دا دی چې هغوی د عوام پوه کړي په دې مسایلو باندې چې تعزیت کې چې کومې طریقې تاسو اپناو کړي دي دا طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وه، دا طریقه د سلفو نه وه، دا طریقه د فقهای کرامو نه وه، کومه طریقه چې تاسو اپناو کړې ده. انشاءالله زه امید ساتم چې کله علما په صحیح طریقې سره د دې په باره کې بیانونه وکړي او بار بار عوام پوه کړي نو انشاءالله هغوی به رای راست راشي. او کوم چې مشران علما دي هغوی له پکار دي دې په باره کې کوشش وکړي. مونږ خو ځوانان یو، زموږ خبرې دومره څوک نه مني، هغوی مړه دا خو فرون فارغ شوی دی نن مونږ ته مسلې بیانوي. کوم چې مشران دي عمر رسیده دي الله والا څه منصب ورکړی دی هغوی له پکار دي چې باقاعده د دې په باره کې زور وکړي، خپل عوام پوه کړي چې عوامو د دین اعتبار سره هم تاسو لاړې خراب شوي او د دنیا اعتبار سره هم. لہذا سنت طریقه اپناو کوئ، په سنت طریقې کې نجات دی، په سنت طریقې اپناولو کې کامیابی ده چې سوی الله تعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.